او شپږم نمبر فضیلت د روجي نیولو هغه دا دی چې الله پاک د روجي بدله خپله ورکوي. الله پاک روجهداري ته خپله ملاویږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الصوم لی، وی الله پاک فرمایي حدیث قدسی ده چې اے بندگانو الصوم لی روجه زما دپاره ده وانا اجزي به، د روجي بدله به زه ورکوم. دا ولې؟ دا ځکه چې د روجي ظاهري صورت نشته. مونځ څه ته ویلی کېږي؟ قیام به کې، رکوع به کې، قیده به کې، سجده به کې، یو ظاهري صورت دی چې ته ودرېږي نو داسې که ولاړې ولاړې دې ته څوک مونځ نه وایي چې کومه پورې دا ارکان پکې ونه کړي. زکات څه ته وایي؟ زکات چې ته چاله پیسې ورنه کړي دې ته زکات ویلی کېږي؟ نه ویلی کېږي. ته به پیسې ورکړې او ظاهري صورت دی، اوس که سړی ولاړي داسې او جب کې پیسې ایښي وایي ما زکات ورکړو، دا به تاسو ومنئ؟ ظاهري صورت یې نه دی ادا کړی. روجه حج چې کوم دی د حج ظاهري صورت دی. حج ته به بیت الله شریف ته مکې مکرمې ته به ځي، هلته به طوافونه کې سعی به کې، او د روجې ظاهري صورت نشته. که تا باتروم کې اوبه وڅښله او راووتې چاته پته لګي چې روجه نشته، ظاهري صورت د روجې نشته. نو ځکه ظاهري صورت یې نشته، ځکه الله فرمایي چې روجه زما ده او روجهداري ته به د روجې بدله زه ورکوم. یو روایت کې راځي روجهداري ته به د روجې په بدله کې زه ملاویږم. نو الله چې چاته ملاویږي په څه باندې؟ په روجې باندې. دومره اهم عبادت دی. اوم نمبر فضیلت په احادیثو کې راغلی الصیام جنة، وی دا روجه دا ډال ده. لکه څنګه دا ډال تاسو ګورئ سړی تورې ډب نه بچ کېږي، تیر نه بچ کېږي، مخکې به خیال دې کړي دا ډال شانتي و خلکو به ځان د جنګ نه بچ کولو. نو دا روجم ډال ده. څنګه؟ الله پاک د روجې د وجې نه انسان د ګناه نه بچ کوي. کله چې د انسان روجه وي که نه نو د ده ګناه ته ډېر کم زړه کېږي. تاسو خیال کوئ که نه؟ د ده نفس مکمل مړ وي نو ګناه ته زړه نه کېږي. نو د روجې اووم نمبر فضیلت په احادیثو کې دا ذکر شوی چې دا به الله د ګناه نه ساتي. او اتم نمبر فضیلت په احادیثو کې د روجې دا ذکر شوی چې د روجهداري د خولې بدبویي د معدې د وجې نه دا الله ته د مشک نه زیات بهتره ده. یو د غاښونو بدبویي دا یاد ساتئ، دا به صفا کې. په روجه کې مسواک جایز دی، ټوپیس مکروه دی، وهلې ښه نه دي، ولې په هغې کې یو خپل خوند د خولې ته ځي. نو د روجهداري د خولې بدبویي د معدې د وجې نه، د دې غاښونو د وجې نه، د معدې د وجې نه الله پاک ته د مشک نه زیات دا خوښ دی. او نهم نمبر فایده روجهداري ته الله پاک دوه خوشحالۍ ورکوي. وی للصائم فرحتان، د صائم او روجهداري دپاره دوه خوشحالۍ دي. یو خوشحالي چې کله روجه ماتوي دا ټیم خوشحالي ده، او یو لقاء وجهه د خپل د رب سره به ملاقات کوي. کم سړی چې روجه نیسي دا به د الله سره ملاقات کوي. دا په دنیا کې رسول الله مبارک دا خوشخبری سنو کړي دا هغه خلکو دپاره چې د الله د رضا دپاره روجه نیسي. او لسم نمبر فضیلت د روجې نیولو دا د بدن زکات دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لكل شیء زکات، د هر یو شي زکات وي. وزکات الجسد الصوم، د بدن زکات دا روجه ده. بلکې په دې باندې ډاکټرانو هم سرچ کړی. یو سیاستدان دی هغه وایي ما په دې باندې سوچ وکړو چې مسلمانان په 12 میاشتو کې دا یو میاشت روجه نیسي، د دې طبعي څه فایده ده؟ د دې بدن ته څه فایده ده؟ وایي کم سړی چې دا یو میاشت روجه نیسي په 12 میاشتو کې الله پاک به د ډېرو غټو بیماریو نه حفاظت نصیب کړي. دا یو سیاستدان په دې باندې تحقیق کړی دی. نو دا فضیلت الله پاک روجهداري ته ورکړی دی. او یو لسم نمبر فضیلت په احادیثو کې ذکر کیږي هغه دا دی چې دا روجه د ریا نه پاک عمل دی. هر څه کې ریا شته، روجه کې ریا نشته. یعنی مونځ دې وکړو ته به په دې یره کې چې کېدای شي زما مونځ الله نه قبول کړي. ولې؟ یو حاجي صاحب به درته کتلي تا به بس ځان سیټ کړی او سیده به ودرېدلی، رکوع به سلو کوله، یو کس درته کتلي یاره صبر وکړه دا کس خو وایي چې دې سړی ډېره مضبوطه رکوع وکړه. دې هر څه کې ریا شته. حج کې خو ډېره زیاته ده. حج خو موږ کوم دې دپاره چې موږ ته سړی حاجي صاحب ووایي خاندان کې زما ستا نوم چې کوم د په حاجي صاحب باندې یاد شي، خو په روجه کې ریا نشته. یعنی الله پاک به د روجې د وجې نه ستا پکړ نه کوي، تا به رانیسي نه، ولې چې په دې کې ریا نشته. دا د ریا نه پاک عمل دی. او یو دولسم نمبر فضیلت د روجې چې تا ته به ټولې فرشتې د مغفرت دعاګانې کوي.
څومره فرشتي چې دي دا به تا ته د مغفرت دعاګانې کوي. او 14 نمبر فضیلت د روجي په حدیثو کې ذکر شوی چې دا د پاک دامنۍ سبب دی. الله پاک به دې انسان کې پاک دامني پیدا کوي. لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اے ځوانانو تاسو کې چې د چا وسوي واده وکړي. ولې واده سره ستاسو شرمګاه حفاظت به وشي، ستاسو نظرونه به لاندې شي. او څوک چې د واده وس نه لري نو روجه ونیسي. ولې روجې سره چې کوم دی د ګناهونو نه انسان دا منې کېږي، انسان کې پاک دامني راځي. نو روجې نیولو سره 14 فضیلت په احادیثو کې دا ذکر شوی چې د انسان کې به پاک دامني راشي، عفت به پکې راشي. او 14 نمبر فضیلت په احادیثو کې چې کوم ذکر شوی هغه دا چې کوم سره روجه د الله لپاره نیسي په جنت کې به اطعمه الله من ثمار الجنه، الله به په جنت میوه خوروي او د جنت اوبه او شاد به پیدا کی. او 15 نمبر فضیلت الله پاک با روزداري ته سکون والا زندگی ورکي. کم سړی چې روزه نیسي د الله د رضا لپاره د دې زندگی به الله پاک خسته کوي.